عزیزانو اوس خو ډیره بده ورځ د زما او ستا په وطن کې له حکومت له جانبه اعلان وسو چې په یوه میاشت اندر دننه کې به د افغانستان چې کوم مهاجر دلې راغلي دي بیا خاص کر چې هغه مهاجر کارت نه لري یا خاص کر هغه په ویزه نه راغلي نو هغه به په یوه میاشت اندر کې وځي دا وطن چې دی هغه به پرېږدي. عزیزانو لکه څنګه پیغمبر علیه السلام مبارک د ادې فضیلت بیان کړی دی ورسره د بابا هم فضیلت بیان کړی دی لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د بچی فضیلت بیان کړی دی ورسره د لور هم فضیلت بیان کړی دی لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د انصارو فضیلت بیان کړی دی و څنګه د مهاجرو هم فضیلت چې دی هغه بیان کړی دی. ولګوي اندازه ولګوي عزیزانو لکه چې څنګه یو طرف ته د انصارو ذکر د الله رسول کړی دی و بل طرف ته د مهاجرو خبره چې د هغه یې شدا د انصارو ذکر هغه دی د الله رسول فرمایي که چیرې د انصار د هجرت فضیلت زیات نه وای د مهاجرو فضیلت زیات نه وای زه به په انصارو کې شمار وای خو چونکې د هجرت فضیلتونه ډیر دي زه په مهاجرو کې شمار یم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو مهاجر و. نن زما او ستا په ښار کې زما او ستا په وطن کې دا د مهاجر نم دا شکنځا وګرځېدله د مهاجر نم چې دی دا عیب وګرځېدی د مهاجر نم چې دی هغه پیغور وګرځېدی اوس نن که د افغانستان پر کور برابره ده چې د ده په لکو انسانان په دې وطن کې اوسېږي نو ستا څه فکر دی چې کوم الله و افغانیانو ته پیسه کړې ده هغه الله یې و پاکستانیانو ته نشي ورپېښولی